کاله مخکې 32 کاله مخکې پی ډي اے په سرکاري توګه باندې موږ سره فراډ کړی دی 32 سال مخکې سرکاري اداره ولګېده صوبایي حکومت ولګېد په موږ باندې هوا خرڅه کړې ده 32 سال مخکې هم ځمکه وه نن بیا ځمکه نشته شرم د دی دپاره شرم د دی دپاره پکار دی ډېر خلک لړل یوازې د دې هلک پلار نه صدر صاحب ناست دی دی وایي چې موږ زده سره ځای نشته که ته سره ځای وې نو ته به په نیو پېښور په دنده سایډان نه جوړ کړه ورور دی را شوي دي هلته دی سره دفتر نشته اوس یې په ترناپارم کې په پردۍ ځمکه د کرایې په ځمکه جوړوي دا خو د پنجاب پراګان چې کوم راځي هغوی دا کار کوي چې سایډ وي او بل په مین روډ باندې دفتر جوړ کړي خلک لوټي تا نه خو غټ ډاکو تا نه غټ لوټېدل نشته ډاکوان ورځي او هغه د شپې پټ په پټه باندې کار کوي او بیا تښتي دا پی ډي اے د هغه ډاکوانو نه غټ ډاکو دی دی د ورځې ډاکا اچولې ده دا ټول تاسو چې کوم ستاسو مال دی په هغې باندې پیسې تاسو ورکړي دي زه هم په هغې کې شامل یم 1993 کې نومنۍ پیسې ما داخلي کړي او هغې دپاره ما په حیات آباد کې پلاټ خرڅ کړی و دې خلکو ته دا شنه باغونه خول چې دا ریګي ماډل ټاون به د حیات آباد نه ډېر ښه وي چې کوم غلطیانې مونږ په حیات آباد کې کړي دي هغه به مونږ په ریګي ماډل ټاون کې ریپیټ کوو نه او سیوا په هغه وخت نه پیسې نو کېدای شي تا ته احساس وشي چې بھائی ډي ایچ اے کله جوړ شو ریګې کله جوړ شو د دې جواب ورکولو والا دغه پی ډي اے دا چې کوم به ماله جواب راکوي چې تا 32 سال 32 کاله دې خلکو ته تا کم اذیت ورکړی دی د دې ازاله به څوک کوي نو زه خو دې ځای نه دا ویل غواړم یو داسې نه وروڼه داسې نه دا زموږ کور ته راغلي دې وخت کې نه هغه به مونږ هلته ځو مونږ هلته کې چغې وو دلته نه یو چې کله تاسو یو اسوسییشن رنګ واخلئ او یو ذمہواري چاته حواله کوي نو بیا به د هغه خبره اورئ که داسې نه کېږي نو یو کس هم زما خیال دی ناستو مشرانو کې دا ذمہواري اخیستو ته غاړه کېږدي چې د اسوسییشن صدارت وکړي کله تاسو په هغه په لار نه ځئ اعجاز افضل صاحب ته فیاض صاحب ته مونږ ریکویسټ کړی چې تاسو به راځئ زمونږ نن احتجاج زمون جذبات شته 32 کاله دي که مانه څوک 1000 روپۍ په زور واخلي یا په دوکا یا په فراډ واخلي د دې نه زیات جذبات وي دلته موږ کروڑونه روپۍ اخیستې شوي دي او په فراډ اخیستې شوي دا یو غټ سکیم دی نو د جذبات خو ټیک ده خو چې کله جذباتو دپاره یو ارګنایزډ شکل ورکړی شي یو تنظیم جوړ شي بیا د تنظیمي خبرو احترام هم په ټولو باندې لازمي مونږ دوی ته خواست کړی و چې تاسو مونږ ته هغه کارګزاري وښایي چې کوم یا موجوده سچویشن څه دی د ریګي ماډل ټاون ځکه چې اعجاز افضل صاحب د پی ډي اے د طرفه ټاکلی شوی مشر دی د ریګي ماډل ټاون د ټولو امورو دپاره چا هغه قبضه را خلاصون دي د غیر قانوني قابضینو نه قانوني وارثانو ته پیمنټ سکول دي یا قانوني وارثان نو د روان ورځو او میاشتو لپاره د لایحه عمل اعلان کړو دا یو ډېر د ستړي سینې کار دی دې ته به ډېر هغې نه بس مونږ دا خپل بورډ میټینګ ته وړو مونږ ورته وویل چې دا خلک چې کوم دی دا یو لانګ سټینډینګ ایشو دی او دې کې مونږ ته څه نه څه کول پکار دی داسې دا نشي پرېښی چې بس مونږ هم غلی شو او دی هم غلی دی نو مونږ خپل بورډ میټینګ ته لاړو هلته مونږ دا شی اوچت کو چې جی دې حل پکار دی هغې کې چې منسټر صاحب ډېر په دغه باندې وویل چې جی دا کنسرن چې کوم کسان دي هغو ته وویل چې جی تاسو د دې سره کښېنئ پی ډي اے سره او دا مسله حل کړئ هغې کې
مونږ سره جی بیا کمشنر پېښور صاحب ته دا ټاسک ورکړو چې جی تاسو دې کې دغه همت وکړئ او دې کې سم کول دی چې څه طریقه باندې دی تاسو دا مسله ما ته حل کړئ هغې سلسله کې جی بیا داسې چلو شو چې دلته پی ډي اے کې هم تاسو ته پته دی تقریبا یو نیم میاشت وشو چې زما آرډر وشو چې ډي جي صاحب ما ته وویل چې دلته فل ټایم دغه په کار دی چې تاسو څوک سړی داسې لاړ شي سینئر کې نو ما آپ کو مایي ما ولګي ما ته څه دغه مسله نشته او ان شاء الله زه به د دې سره کوشش کوم چې څانګه زما واسي هغې نه به زیات نو ډي جي صاحب بیا زما آرډر وکړو ایز ا فل دا زموږ د لپاره ډېر محترم دي چې دوی دا تکلیف اوچت کړ راله د ولنټیرلی دا شی چې کوم دی مخکې بوځي خو خبره داسې ده چې واحد کېږي راکېږي او اخر کې د هغه اوپن هینډډ وي نو داسې څه پته ونه لګي زما صرف ساده ریکویسټ دا دی چې موږ څه خبره هم نن وکړه یا بیا را روان وخت کې موږ کومې خبرې نو هغه پکار دا دی چې هغې لپاره موږ ټایم مقرر کړو او خیر دی که چېرې فرض کړه ډي جي صاحب موږ ته وایي 15 موږ دې ورته یو میاشت ووایو خو چې تر څو پورې دا ټایم باونډ ني او کم سیزونه او فیزینګ انیشو چې 1 2 3 دی کې په کم فیز کې کم کارونه کیږي نو دا تر هغه پورې دا خبرې به شاید تکمیل ته نه رسي نو زه د ستاسو له طرف نه هم د خپل ځان د طرف نه هم دا ریکویسټ کوم چې کومې خبرې زموږ کیږي نو چې هغه ټایم باونډ او بل خبر دا چې په دې فیسبوک باندې تاسو دا خبر وکړئ چې دا پیج نو دا ډېره ښه خبره ده خو په دغه پیج باندې دا ډیولپمنټ ریګولر بیسس باندې شیر کول پکار دي چې عوامو ته متاثرینو ته هغه ایکولی هر چاته پته لګي چې کوم ځای ته موږ ورسېدو کوم ځای کې موږ اوس ولاړو نو لہذا چترالي صاحب ما خو ستاسو سره ملاقات نه دی او تاسو یې موږ به انصاف ورکو چاله به انصاف ورکوئ چاله به انصاف ورکوئ تل زه یې نیو ویلي پېښور نه دې 100 کسان پولیس भर्ती کړه هغه نه دې ګرانټ ورکړه او ځمکه نشته ډېر په دعوا دا ویل چې دوه هفتې پس محرم دی او زه به زوربند کې قبضه ده دوه نیمې هفتې میاشتې تېرې شوې نه حیا شي زما ورور عمران خان صاحب ګرځي غلو پسې راوتی موږ در سره یو خو عمران خان صاحب هغه ته چې دا غټ ټاپونه کېنولې محمود خان د ده خلاف اکشن وانخاست د څنګه انصاف ورکړې دا غریب باندې ټول دی چې تا دلته د ګرین ټري پروجیکټ دلته نه شروع کړو ته هغه قدم دی ښه خو دا تپوس یې نه وکړه چې دا شاړې ولې پرتې دي تا پسې چې په خیر خلک درېل بنګاره ته تا ته دی نه وویله نو تا په هغې کې یو کمیشن جوړ کړه دا کمیشن فیصله په 2016 کې کړې ده ولې هغه نه امپلیمنټ کېږي 10